عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى الله مو وسعت ده خبره حقیقت نه لري. نو درې دلیله زه ویلی سم. یو دا چې په کومه ورځ چې دوی زه د اسلام آباد راوستم یوه شپه په دغه کې وساتلم، په پېښور کې دویمه شپه یې د پاکستان په ایرپورټ کې امریکایانو ته تسلیم کړم. نو زه یې د افغانستان حکومت ته نه یم تسلیم کړی، خبره یې دروغ ده. افغانستان کې هغه وخت کې د حامد کرزي حکومت و خلک ژوندي دي، نو تاسې کولی د هغوی څخه پوښتنه وکړئ چې دوی دغه افغانستان ته تسلیم شوي وو که یا نو دا خبره یې صحیح نه ده. بل خو تاسو ته معلومات وو، زما کور تر هغه وخته چې زه بېرته د امریکایانو ګوانتانامو سره راتلم په اسلام آباد کې وو. نو که زه دوی تسلیمولی نو زما کور هم هلته نه پاتې کېدی. او درېیم دا چې ده په دا 20 کاله کې دا خبره نه کول. هغه وخت چې زه د زندانه راووتم نو ما دستي کتاب ولیکی او دا موضوع مې لیکلې وه. نو که دی رښتونې وای به هغه وخت کې رد کړی وای. دا چې 20 کاله وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزه پیدا کېږي، اوس دی راولاړې شي دا موضوع د ښه کېږي. نو دا نور شیان یې تر شا دي، حقیقت داسې نه دی.